د تحصیل مندڼ په سیاحتي علاقه نګری امازی کې په 2 کناله ځمکه د ټایا ټاونشپ پرانسته شوې د ژوند په بنیادي ضرورتو پوره په دغه ټاونشپ کې تر دې دمه 15 پلاټونه خرڅ شوي د ټاونشپ مالکان ظفر علي خان او الطاف خان وایي چې په دې ټاونشپ کې موږ د 15 مرلې 10 مرلې کنال او دینه سیوا پلاټونه په نغدو او اقساطو کیستونو خرڅوو او مالک ته پوری قبضه ورکوو هغه وایي چې په دې ټاونشپ کې سړک اوبه جومات مقبره او د بجلی په سہولیاتو کار روان دی هغوی زیاتوي چې موږ په ټاونشپ کې د پرایمري سکول مارکیټ او مدرسې د پاره ځمکه پرېښي او د وخت سره سره به دا هم جوړولی شي هغوی وایي چې دا منصوبه د امازی او تحصیل مندڼ د غریبو خلکو لپاره د خپل کور جوړولو بهترینه موقع ده ظفر علي خان وایي چې د ټاونشپ د نګری بازار نه د 2 منټو په فاصله د مین روډ سایډ نه سٹارټ کیږي او په ټول ټاونشپ کې مو سړک ویستلې چې هر کور ته به ګاډي ځي هغوی وایي چې دا ټاونشپ سره غیر چاپیره د نښترو ځنګل او بهترین لوکیشن دی مالکان وایي چې چاته هم په نغدو او اسانو کیستونو پلاټونه پکار وي موږ سره دی رابطه کوي دا دې ځای ته وایي ټایا دا زموږ ټاونشپ دی موږ 2-3 ملګري یو الطاف حسین دی را سره رضوان الله دی او زموږ د چنګلې عبدالرشاد ملګری دی موږ سره دا تقریبا 80 کناله ځمکه ده چې په 80 کناله کې موږ 35 پلاټ تقریبا خرڅ کړی دی چې د هغه د کنال سره او د 2 کنالو سره 4 کنالو سره او د 10 مرلو سره خلکو اغستی دی دا ځای چې دی دا د نګری او د شیرګل ترمنځ ځای دی لاندې تر اوختې پمپ ورسره هم لګېدلی دی باقاعده د دې ښکلا ته ته ګیر ناګیره چې وګورې نو څومره حسن دی په دې ځای کې او دا چې دی نو زه د خپل امازي علاقې خلکو له یو خوشخبري ورکوم چې دا داسې ځای دی چې د غریب ولس لپاره هر ټایم ځان له راتلی شي 10 مرلې 15 مرلې کنال او دا هغې اخیستی شي په دې کې او دلته کې چې دی نو موږ جومات لپاره تا دغه ځای کې ته لاړې تا ولیدو موږ یو کنل ځمکه جومات ته وقف کړې ده په دې کې شاول پکې لګیا او کار یې پکې وکړو او داسې چې دی نو د اوبو مسله ده د اوبو مسله انشاءالله چې په دې 10 ورځو کې به د دې ځای حل شي مسله د اوبو او روډ تا ولیدو موږ د لاندې نه چې دی دا روډ لاول کچاو بیا چې دی نو کچه ناکامه نو بیا پې موږ باجري وکړه تر دې 12 سره پورې او دا روډ په دې ټوله ځمکه کې دې سر ته رسېدلی دی د دې نه علاوه پکې نور څه فیسیلیټیز او د کیستونو یا د نغدو د دې به څه حساب د دې خو موږ چې غریبي وسې نه جو هغه سره 6 میاشتې ټایم او 7 میاشتې ټایم او موږ کال هم مخې ته ټایم کړی دی خلکو سره په کش پیسې راکړي دي لکه او ریټ د دې ځای چې دی نو موږ 16 लाख روپۍ لګولی دی 16 लाख روپۍ هر سړي ته دا 35 کنال چې موږ خرڅ کړی دا په 16 लाख روپۍ موږ خرڅ کړی دی هر سړي کنال اغستی دی چا وس نه و نو هغې لږې راکړي دي لږې بیا څه وخت وروستو راکړي بیا یې څه وخت وروستو راکړي دي خو خلکو ته پکې ډېر انشاءالله چې سهولیت پوي زبر خان دا کوم پلاټونه چې موږ وکاته نو دا خلکو اغستی دي او جوړ کړي دي دا هغې اغستی دي او په خپلو پیسو ځان له جوړ کړي دي ابادۍ پکې کړی صرف د اوبو لږه مسله چې اوبه راشي نو اوس پورته خلک راځي د هغه ځایونو نه خپلې کاڼې به ورته راوړي بیا بله خبره عمران بھائی چې لږه موږ دې ځای کې چې دی 2 کناله ځای مقبرې ته ایستی دی د خلکو لپاره دا کم از کم په دې موږ سوچ کړی دې ځای کې به 60-70 کوره آبادۍ کېږي نو 60-70 کور دپاره چې دی نو جومات هم پکار و او مقبره هم پکار وه د هغې لپاره یو کنال ځای جومات او چې دی نو 2 کناله مقبره دا مونږ انشاءالله چې دا ورته ایستي دي او د دې ټولو خلکو ضرورت په دې څیزونه برابرېږي باقي کو تاسو د حسن ته وګورئ ګیر ناګیره د نښترو ته وګورئ او انشاءالله چې سهار د کور راوځي او ګیر ناګیره په دې ښکلی نظر لګي نو روح پې خوشحاله انشاءالله دا ځای داسې دی چې زموږ علاقه داسې ده صاحبه چې دغه ټوله غریزه علاقه ده او ګیر ناګیر چې ته وګورې نو ډېر کم پلین دی او لږه ډېر کم پلین دی او ډېر چې کوم دی نو غر دی هغه موږ شاول لګیا دی او چې کوم دی کومو خلکو له کوم موږ ځایونه ورکړي دي 30-35 کنال ځای چې موږ خلکو له ورکړی دی او خلکو پکې انتقالات کړي دي نو هغې ته وار میلاو شوی دی اوس چونکې لکه د هغې چې کوم انتقالاتو کومې مسلې وي نو هغې ټول ته انتقال هم میلاو شوی دی هر سړي ته انتقال میلاو شوی دی او په هغه ټایم میلاو شوی دی چې په کم ټایم موږ له لومبۍ بیانه راکړې ده د هغې نه وروستو چې کوم دی نو موږ بیا د 4 میاشتې یا 15 میاشتې یا 6 میاشتې وروستو موږ د خپلو پیسو ډیمانډ کړی دی انتقال موږ په هغه ټایم باندې ورکړی دی خلکو له او د دې قبضه هم وله په هغه ساعت هم ورکړې ده بقایا چې کوم خلک موږ سره چې کوم انویسټمنټ کوي او راځي نو هغوی ته هم ځای پلین میلاویږي
او انتقالات ورته هم په دغه شکل له ملاویږي چې څه ټایم هغوی غواړي د انتقال له غاړې پکې څه قسم نه ډیل بنوي لکه موږ دلته کې په دې منصوبه کې 15 انویسټران یو ظفر دی، بل رضوان الله دی، جاوید دی او چنګلی عبدالرشاد نوم دی، شمشاد کاکازوی دی، یو هغه دی. نو موږ دا منصوبه سټارټ کړې ده. په دې کې د خلکو مطالبې دا وي چې لومبۍ مطالبه دا وه چې بهی روډ صحیح نه دی، نو موږ د روډ کار ورته صحیح کړو. دویمه مطالبه دا وه چې د هغوی د بجلی موږ د بجلی خبره چې کوم دی انشاءالله په دې 10 ورځو کې به ورته بجلی ستنې هم راوشي. او موږ د اوبو مطالبه وه، نو موږ د خپل جیب نه هغه ملګرو چې کوم دی نو هغه د اوبو سکیم موږ ورته وکړو او پیپ هم ورته اخیستی دی. په 10-12 ورځو کې به انشاءالله پیپ دلته کې راورسي. او د خلکو دویم مطالبه موږ هم دا ویلي او خلکو هم دا غوښتنه کوله چې موږ ته د جومات ډېر زیات دی، خلکو ته جومات ضرورت دی. نو موږ د جومات ځای چې کوم دی نو پرون د هغې افتتاح کړې ده او انشاءالله چې لکه اوس د هغې به نور دغه کوو چې جومات زر تر زره تیار کړو. لکه انشاءالله چې کوم دی د الله تعالی نه غږ تمه لرو، توقع ساتو چې موږ په دا جذبه در راکړي او دا مینه در راکړي انشاءالله چې د دې خلکو دپاره انشاءالله دا کلی موږ داسې جوړو چې انشاءالله دا به یو مثالي کلی په دې ځای کې ډېر زیات چې کوم دی نو موږ د دې سره چې کوم دی د هر قسمه مسلو سره چې کوم دی موږ د دغه یو چې مسلې د دې کې نه یو ختم شي کفیل. هلته به دا راته ووایه په دې اویا کناله ځمکه کې د مارکیټ دپاره تاسو دغه کړی چې مارکیټ پکې مارکیټ زموږ سره ځای شته. د دې د روډ د لاندې موږ د مارکیټ دپاره ځای پرېښی دی. موږ د پرایمري سکول لپاره هم دلته کې هغې دپاره ځای پرېښی دی. موږ د مدرسې کوشش هم کوو چې مدرسې دپاره هم ځای پرېږدو. لکه ټول سہولت په انشاءالله موږ دلته کې موجود کوو که خیر انشاءالله.